बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو به روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزه کې دوستانو دا غم خبر الیشا 007 مړه شوله. الیشا 007 مور سونیا شاه په سرو سترګو باندې جاړي او دا الیشا 007 مرګ ټول حقیقت ته راښکاره کړو. الیشا 007 ست طریقې باندې مړه شوله، څنګه مړه شوله، آیا هغه بیماره وه، آیا هغه باندې د قتلانه حمله وه، چا ورته زهر ورکړي، ولې एकदम چې دې باندې الټیانې ولګېدلې ورته وینې الټیانې وکړې، هغې څه مطلب اخیستل غواړي. دوستانو دې باره کې به ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکوو او که تاسو ټولو معلوماتو باندې ځان خبرول غواړئ موږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ او چې کوم ملګري موږ په چینل باندې نوي دي هغوی د موږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي، ټلې نشان دی وایي تاکہ موږ راتلونکي معلوماتي ویډیو تاسو ته اسانۍ سره ملاو شي. دوستانو الیشا 007 د مرګ خبره په سوشل میډیا باندې ډېرې تیزۍ سره وایرل شوې ده. دې نه مخکې داود شاه باندې هم قتلانه حمله شوې وه او هغه لیډي ریډینګ هاسپټل کې یو څو موده ډېر زیات په سخت حالات کې و، خو بس بیا ورته الله پاک ورته ژوند ورکړ. نن هغې هسپتال کې الیشا 007 د مرګ خبر رامخې ته شوی دی. خو دوستانو زه دلته یوه خبره کول غواړم چې نن سبا څه خلک خپل ویوز او فالوور دپاره داسې فیک نیوز چې دي هغه په سوشل میډیا باندې خور کړي. الیشا 007 چې ده هغه مړه نه ده، هغه دې ټیم کې په دوبۍ کې شوګانې کوي او موږ پښتانه وروڼه هلته هغې باندې پیسې شیندي. دومره پیسې خپل مور او پلار ته نه رلیږي چې څومره هلته دوی غوندې خلکو ته کتلو دپاره هغوی چې الیشا 007 به دلته په سټیج باندې ګډېږي او موږ به ورته ګورو. خپلې حق حلالې پیسې دوی هلته حراموي. پکار وه چې دوی دا پیسې کور ته رالېږلي وه او خپل مور او پلار ته رالېږلي وه چې مور او پلار باندې به حج عمره یې کړې وه چې کومو پیسې باندې دوی ځي او الیشا د شو د ټیکټ اخلي چې هغې کې الیشا به ګډېږي. هغه خو ډمه ده، هغه کار ګډا ده، هغه کار ده چې دا معاشره خراب کړي. د پښتنو سیمې چې کوم مونږ مسافر وروڼه دي هغوی چې کوم محنت پیسه ده هغه هغوی یې چې څه طریقې باندې دوی د جیبونه نه راباسو او موږ مسافر د حد پرې کماکل دي هغوی پیسې راباسي. نو دوستانو الیشا 007 د مرګ خبر بالکل بے بنیاد ده، هغه دې ټیم کې بالکل ټیک ده اور دې ټیم کې به دوبۍ کې شوګانې کوي. دوستانو خپل قیمتي رائے په کومنټ سیکشن کې خامخا راکړئ. وسلام.